کاف ها یا عین صاد دا د حروف مقطعات نه دي، حروف متشابهات. حروف مقطعات مونږ ویلو چې دا ورته مقطعات ځکه ویلی شي چې د دې معنی کټ کړل شوې ده. بس مونږ صرف دومره وایو چې الله تعالی د دې ټکو په مراد باندې پوهیږي، په معنی باندې پوهیږي. والله اعلم بمراده، الله تعالی د دې په معنی په مراد خپل باندې خبردار دی، نور چاته د دې علم نشته دی. او شاه منصور بابا جی فرمایل چې په جنت کې به الله تعالی د هر انسان هر قسمه خواهش پوره کړي، هر قسم. بعضې خلک ویل ته کې به نسوار او سګرټ دا څیزونه به نو دا به دغه خواهشات په الله تعالی د ختم کړي. یو کس وکړه نو هغه وی چې لکه دا سګرټ په چې کوم دی په جنت کې هغه مولي صاحب ورته وي او یي به خو یې بلولې له دوزخ ته ځې که نه، جنت کې به اور ني. نو الله تعالی به د هر انسان هر قسمه خواهش پوره کوي. بعضې خواهشات داسې دي چې هغه د جنت مناسب نه دي، هغه به د انسان په زړه کې راځي هم نه. خو د یو انسان مثال په طور ډاکټرۍ ارمان دی او دی وی چې یاره زه ډاکټر وي، نو الله به د ډاکټر کړي. بلکې نبي علیه السلام په خپله فرمایي چې یو کس په ذمېدارۍ سره شوه کي او دی به وایي چې الله به وایي څه کوي، دی به وایي چې الله ما له خو ذمېداره پکار ده، ما خو ټول عمر ذمېداره کړې ده. بس الله به ورله تخم ورکړي وینوله، دی به تخم ونولي، هغه به فورا راوټوکېږي، هغه به وچ شي، هغه به اورېبلی شي، ترېشل به شي، وړه به شي، ډوډۍ به دې پخه شي او دی به یې خوري، دا زما د خپلو لاسو ډوډۍ. نو هر قسمه خواهش به الله تعالی د انسان پوره کړي. نو شاه منصور بابا جي صاحب به وي زمونږ خو په دنیا کې هم د قرآن سره واسطه ده او دلته شوق مو قرآن دی او غټ ارمان مو د قرآن دی چې د قرآن په هر لفظ باندې پوه شو. خو چونکې د حروف متشابهات او مقطعات الله تعالی منع کړي یو چې په دې کې به سوچ او بچار نه کوئ، دا ستاسو د سوچ او بچار نه اعلی خبرې دي. نو موږ به الله تعالی ته جنت کې وایو چې یا الله تعالی د حروف متشابهات معنی راته وکړه، د حروف مقطعات معنی راته وکړه. نو دا به الله تعالی په جنت کې بیا ښي خلکو ته چې د دې معنی دا و او زما مراد دا و. خو دنیا کې چاته علم نه دی ورکړی، صحابه هم د نبي علیه السلام نه دې په باره کې تپوس نه دی کړی. نو بس موږ صرف دومره وایو چې والله اعلم بمراده. او دا علما ډېر لګیایي خو چې دې آیات له راشي که نه نو بس دې کې عاجزي هم راشي، یاره موږ په دې نه پوهېږو. او د قرآن شروع الله تعالی د الف لام میم نه کړې ده، د حروف مقطعاتو نه. نو دې کې اشاره دې ته ده چې که ته په دې قرآن باندې ځان پوهول غواړې نو ډوډومبی نه دا خبره وکړه چې الله ګورې زه پوهېږم نه، زه نه پوهېږم، نو الله به دې پوهېږي. الف لام میم د سوره بقره نه د قرآن شروع دا د حروف مقطعاتو نه چې الله زه نه پوهېږم، نو چې ته وایې چې نه پوهېږم نو الله به دې په نور قرآن باندې پوهېږي. نو انسان کې عاجزي هم راځي. کاف ها یا عین صاد والله اعلم بمراده. بس الله تعالی د دې ټکو مراد خپل باندې خبر دی.